أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. سورة حمیم سجدہ سلیرشتما سپارہ آیت نمبر 19 نولسم نمبر آیات مخ کی صورت کے اغاصل مسئلہ اغای ذکر کرا داغی بیان اغای وکا فادعوا اللہ مخلصین له الدین. تفریعات اغیم کول دلائل اغیم ذکر کول او مسئلہ اغی ثابتولا. نو پا دی صورت کے حمیم سجدہ دیکھے دا مشرکینو سلور والا شبے اغر اخلی او داغی جوابونا اغا کئی. سلور شبے سلور اعتراضونا دا مشرکینو اغر واخلی چکم اعتراضونا ففادعوا اللہ مخلصین له الدین پاغی باندے کے دل. نو اولا شبہ دا مشرکینو اغای ذکر کولا پینزم آیات کے او شپگم آیات کے داغی جواب اغای کو. اولا شبہ دا مشرکینو داوا چی منستا پا خبر باندی نپویگو. داغی جواب اغای کو چلا رب العزت وی زما پیغمبرہ دیتا ہوا ستاسو غندی باندائم. تاسوم پختو وائی زوم پختو وام. تاسوم پنجابی وائی زوم پنجابی وام. ستاسو پا جبا کے تاسو تا خبرہ کوم. دارنگی اعتراض دا مشرکینو وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب. دا مشرکینو اعتراض اغی وی زمون زرونا دا پا پردو کی دی. دا آغا مسئلینا چی تمون اغی تغواری دارنگی ستا خبرہ بانی نپویگو زمون وگونو کی درنوالے دے او زمون ستا میانس کی پردرہ تخپل کار کو او مونگ بخپل کار کو. تخپل کار کو او مونگ اخپلی وظیفی تا پریک دا. نو داغی جواب اللہ رب العزت اغا کئی قل انما انا بشر مثلکم. زما پیغمبرہ ورطیلانو کا ہوایا ستاسو غندی بندائیم. ستاسو غندی بندائیم ستا پا جبا کی تا سر خبرہ کوم. اغی وی مون نپویگو. دارنگی دویم اعتراض اغا ذکر کئی 25 نمبر آیات 25 نمبر آیات کی چی دی وی بابا دشپی راغلیو او منگا یرولو کاٹی را باندی اڑو. دشپی خوب کے راغلیو او خوب تا من پریک دی او دشپی یریگم. دارنگی وایا دا بابا نو وایا. اللہ رب العزت داغی جواب کئی وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. دا شیطانو دا بابا نو دا شیطانو او تی دی ایمان نپاتے کولے. دا شیطانو او راضی تا دی ایمان نپاتے کئی. دارنگی درم شبہ آپ سلور اختم آیات کی زکا دا قرآن دا بوئی پا بلا جبا کے راغلو کنا دا پا بلا جبا کے اولین رہتا. نو داغی جواب کئی
اعجمی و عربی بیا به دا ویلا چې قرآن دا جمی دے او پیغمبر عربی دے بیا به دا اعتراض کو چې پیغمبر اغا عربی دے او قرآن جمی دے په بل جبه کې براغلو دارنګ بل اعتراض سلورم اعتراض اغا ذکر کوي 15 نمبر آیات کې دایره په یو ځل باندې ولین راته په یو ځل براغلو کنه نو الله رب العزت وایي ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ما موسی علیہ السلام لا په یو ځل باندې کتاب ورکړو نو به ایمان تاسو هغه کلمه منلو تاسو هغه کلمه منلو ما په یو ځل را لېږلو تورات مې راولېږه نو تاسو منه نو دا څلور اعتراضونه په دې صورت کې هغه راخلي یوې ذکر که او نور هغه ذکر کوي ځای په ځای باندې الله رب العزت دلایلم ذکر کوي مسلوم ذکر کوي د مشرکین او شوبات هغه هم دفع کوي دارنګ چا چې دا مسله منلې ده نو الله رب العزت وی لا اله الا الله پاغه اعتماد یو یقین کړی دی نو الله وی وکانو یتقون ځان دې شرک نه ساتل او دغه متقیانو ويوم يحشر اعداء الله الى النار تخویب دنیاوی هغه ختم کو نو دې ځای تخویب اخروی هغه شروع کړي ويوم يحشر اعداء الله الى النار یاد کا اورا چې جمع بکړې شي دشمنان د الله ورتا فهم یوزون او دایبا سب کړې شي په دې جهنم کې دایبا سب کړې شي دایبا غون کړې شي د جهنم ته دایبا سب کړې شي پیران مریدان ټول الله رب العزت وای زکه د الله صفاتونه مخلوق لور کړیو د الله سره یې صدر ګرځولیو دارنګ اعتراضونه کړیو په دې باندې چې فضل الله مخلصین له الدین تا ورته وی دی یو الله بندگیو کا یو الله را مدد کا نو دای به دا د بادو چي دي تبي چي دي د سرخوږي دي د اولاد دي ځان له جدا نیولیو ويوم يحشر اعداء الله الى النار پاورز باندې چې الله رب العزت وای یاد کا اورز چې جمع بکی الله دشمنان د الله ورتا فهم یوزون او دایبا سب کړي شي حتی اذا ما جاءوا تر دې پورې کله چې راشي دی ورتا شهد علیهم سمعهم وابصارهم نو الله وی بیان بو کی په دای باندې د دای غوګونه وابصارهم او د دای سترګې وجلودهم او د دای بدنونه د دای سرمنی پیران او مریدان دا ټول به یو ځای زکا دا غی تابیداری کړي وا نو الله رب العزت وای حتا اذا ما جاءوا تر دې پورې کله چې راشي دی ورتا شاهد علیهم سمعهم نو بیان بو کی گواہی بو کی بیان بو کی په دای باندې د دای وګونه سوره یاسین کوم راځي 15 آیات کې وګونه با هغه بیان کوي چې ناکاره اعمال کړو او ناکاره خبرې اورېدلې او د الله کتاب هغه پر خو دیو د الله کتاب د الله دین هغه نو مخې ته کړي هغه نو اورېدلې نو الله وی دغه وګونه چې ګناونه په کول دغه ګناونه په دې بیان کوي وابصارهم او سرګې دی وجلودهم او سرمنی دی او بدنونه دی دا ټول اندامونه زکه سرمنی زکه یاد کړه چې ټول اندامونه دې سره پیوستي او دا یو ځای دي نو دا سرمن دا په دې باندې گواہی کوي بما کانو یعملون پاغ باندې چودای چې د دنیا کې عمل کړو پاغ باندې چودای عمل کوونکی چې کله دای گوايو کی وقالو لجلودهم نو بوئی د خپل بدن ته
او بوئی دیا خپل سر منو تا خپل بدن تا لما شاهدتم علینا ولی بیانو که تاسو پا مونگ باندی تاسو را باندی ولی گواهی کولا مونگ استاسو لو خوشحالو لپاردا کریو نو تاسو پا مونگ باندی گواهی کوئی قالو او دیتا خدا پتا وا چه نغوگ گواهی کولشی نسترگی گواهی کولشی دارنگی نه بدن گواهی کولشی خو چه کم ذات د جبی نا اغا خبر یستیش نو اغا ذات د اندامونو نا خبر نشی یسته دغا جب و بنشی او د اندامونو با گواهی شروع کی او دغا اندامونو پتا باندی بیان کے گواهی بدر باندی کئی ذکر اللہ رب العزت وی وقالو لجلودیم او بوئی دی دا پار دا بدنون اخفلو لما شاہدتم علینا ولی بیانو کتاسو بمونگ باندی ولی گوایو کتاسو بمونگ باندی قالوا انتقنا اللہ اللذی انتقا کل شئین دا چاپیرا دارنگی پا ساز زینو باندی دا کیمری لگی دلی و آغا فوٹوگرافی کئی چو یو سڑے سا عمل کئی گرزی که هر یو عمل کئی نو آغا دا آغیغا تصویر و فوٹو آغا اخلی خو یاد ساتا دا خوز دا سیزون دی کیمری روتے ستا دا ازمکا چه پدی باندی تا سنگا قدم دی نو دی ازمک ستا آغا خبر آغا نوٹ کری او دی ستا آغا تصویر آغا ستا او چه کم عمل دی پدی باندی کری آبا پورز دی قیامت خکاری آبا در تا مخامخی ذکر اللہ رب العزت وی قالوا انتقنا اللہ اللذی انتقا کل شئین او بوئی دی دغ بدنون بوئی دغ استرگی دغ وگون بوئی او بوئی دی گویا کرمونگا اللہ غزات انتقا کل شئین چی گویا کردے ہر یوشے ذکر پار یوشی کی دارنگی نتق پار یوشی کی اغم موجود دے پار یوشی کی نتوکشتے زگا قرآن وی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ داسی یوشے نشتے چاہ دا اللہ پاک یو تسبیح نہ بیانی ہر یوشے دا اللہ رب العزت حمد و ثنا وی دا اللہ تسبیح او پاکی بیانی نتک دا پا ہر یوشی کشتے ہر یوشے دا اللہ تسبیح وی دارنگ دلتم وی قالوا انتقنا اللہ اللذی انتقا کل شئین گویا کرو بوئی دی گویا کرو منگا اللہ غزات چی گویا کرے دے ہر یوشے وہو خلقکم اول مرہ او دی اللہ پیدا کریئی تاسرم بیا ویلئی ترجعون نو اللہ وی ما تب واپس کرے شئی او دی اللہ تبا تاسو واپس کرے شئی سنچے اللہ تاسو لوجود در کرے دے اللہ وی ما تبا بیا واپس رازئی دا وجود دے نام و نشان بختم شی او بیا دا اللہ رب العزت دربار کا پیش کی دلی او قرآن تعالی چا اللہ وی ما وجود در کرے دے نو قرآن داغی وجہ خیچ دا استل در کرے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما پیریان و بنیان دیل ما وجود نور کرے ما ندی پیدا کری مگر خپلا عبادت لمی پیدا کری دی ما دا خپلا عبادت بندگائی دا پارا پیدا کرو ستا دا بدن دا اللہ دا رب العزت دا ذات دے او دیل اللہ رب العزت تعالی دا خولی اندامونا دارنگ استرگی وگونا زرونا ہر یوشے چا اللہ رب العزت در کرے دے دا خپلی رضا پارا در کرے دے چا تبا زمان رضا لٹے زگا قرآن زائے پا زائے باندے وہی مخیوم تیرشو والتے ہم بیان کرو چا اللہ رب العزت وہی ما انس وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ما جہنم دا پارا دیر پیدا کری دی دا پیریانو دا بنیانونا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آیون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اللہ وی ما دی لزرون ورکڑیو دا پارا دا پویدو دا قرآن ما ورلا غوگون ورکڑیو دا پارا دا اوریدو دا قرآن ما ورلا سترگی ورکڑیوی دا پارا دلی دو دا قرآن خود دا غما ڈانگرو لوم ورکڑیو آغای
دانګر لموم ورکو دا غيومو خو الله رب العزت هغه مکلف نو ګرځولي انسان الله رب العزت مکلف ګرځولې دي او دغه انسان الله رب العزت وای ځکه ما جهنم لډیر پیدا کړی دي پیریانوم دي بنیانوم دي خو هغه خلک چې ما دوره احسانات او نعمتونه کړیو او دای زما د نعمتونو شکریا ادا نکړه وګونه مو ورکړو سړونه مو ورکړو دارنګ الله وې سترګي او نظر مو ورکړو دا قران دا اوریدو لو دا پویدو د قران لو دالی دو د قران لو چې تبه په د الله کتاب دارنګ اوري دا الله کتاب ته ګوره او ځان به پوکه د الله په کتاب په قران او سنت باندې وهو قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء قالوا أنطقنا الله نوبو إدان دامنا گویا کرمونگا اللہ غزات أنطق كل شيء چپ دارنگی گویا کرے ور یوشے وهو خلقكم أول مرة او دی اللہ پیدا کریے تاسرم بیا وإلیہ ترجعون او دی اللہ تبتاسو واپس کړی شي وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم او نوې تاسو پټون کی د دې خبرنا چې گواہی بو کی پتا سو باندې سمعكم وغون تاسو ولا بصاركم او نسترګ تاسو ولا جلودكم او نبدن تاسو ناغ سرمن تاسو زکه د مشرکین او د خیالو د کفارو د خیالو چې الله رب العزت اغه زمون ظاهری عمل ظاهری خبره اغه ویني اغه ګور یو زمون پټ اغه نیویني ذکا اللہ رب العزت وی وما کنتم تستترون تاس خدا کول خدا در تپت نو چې تک اندام باندې غلط کار کې دغه اندام ستاد دغه تاویني او تاګوري او پتا به گواہی کوي تو خو الله رب العزت یادې چې د زړونو پر راز باندې پوه دی ستاره بدن لاس باندې سوکړ لاس به گواہی کوي پخپو دې سوکړ لارې څه په خپې به گواہی کوي دا ټول بدن به پتا گواہی کوي وما کنتم تستترون یشهد علیکم او نوې تاسو په ډون کې د دې خبرې چې گواہی بو کې پتا سو باندې تاسو وګنا ولا بصوارکم او نسترګ تاسو ولا جلودکم او نبدنون تاسو ولكن ظننتم ان الله لیکن گمان کو تاسو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لیکن گمان کو تاسو یقینا الله نه پويږي پر ډیرو باندې دا غنا چې تاسو عمل کوي او قران وای ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون مخکې سوره ابراهيم کې تیر شو وپالا باندې دا ګمان مکوي چې تسکه او ته دا وای چې الله رب العزت پاغي باندې پوه نه دی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون دا خیال مکوا دا ګمان مکوا چې ظالم ظلم کوي ګناه کوي دارنګه دا الله خلاف او معصیو کې لګیا دی دا الله نافرمانی کوي او الله دا غینا بے خبر دے اللہ بے خبر نہ دے اللہ رب العزت خپت دا خو پدې کې دا الله حکمت دے او الله رب العزت مهلت ور کوي وخت ور کوي او ټیم ور کوي دارنګه پښتانه وای دا الله په دربار کې دیر شته خو اندیر نشتا هر یو انسان ته بداغه د کړو هغه سزا او جزا ملاويږي وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم او نوې تاسو پټون کی ان يشهد عليكم د دې خبرې چې گواہی بو کی بیان بو کی پتا سو باندې سم حکم وګون تاسو ولا بصوارکم او نسترګ تاسو او نظرون تاسو او نه بدنون تاسو لیکن تاسو ګمان کو چې یقینا الله نه پويږي پر ډیرو باندې آغا چې تاسو عمل کو
وذالکم ظنکم الذی ظننتم او دارنگی یہی تاسو دا گمان ستاسو اغا گمانو چه تاسو گمان کو پخپل رب باندے ارداکم نو گمان اللہ وی تباہ کری تاسو دی گمان دا تا چکم گمان کو دا گمان حلا کری فاسباتم من الخاسرین او گردی دی تاسو تاوانیان او گردی دی ہمیشہ شوی تاسو من الخاسرین دا تاوانیانونا پس او گردی دی تاسو دا تاوانیانونا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اللہ وی کدی صبر کئی نور زائد دی دے کدی صبر کئی نور زائد دی دے دا اور دی منزل لے کت صبر کیو کنکے دا اور دی زائد دے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ او کدی زان ملامت گنی نو اللہ رب العزت وی فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ نبی دی دا ملامت یا منظور شونا چه دی ملامتی آغا قبول کرے جو منظور که دی دیر عذرون کئی دیر بانی کئی خو آغا بانی او عذرون بیا کلا پایده ور کئی آخو نن تا باندې اللہ احسان کرده وقت در کرده دا غید پارا دا وقت نن سوچو کا چه سبا افسوس و ارمان کے زکا قرآن وی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش کمون دنیا کے لوگون دا اللہ رب العزت دا مسئلہ من لیوے نن با منگا دا جہنم نواتلیو دا نن با منگم جہنم نواتلیو زکا مومنان اللہ رب العزت دا گناہونو دا وجن بسزا ورکی خو اللہ رب العزت بے اوباسی دارنگی دغا مشرکین کفار آخو با ہمیشہ پراتی نو چه آغای او باسین دی با بیا چگی و افسوس گئی که مونگا هم دا کلمه یو ظلویلے وی که مونگا هم دا اللہ کتاب در آغلے وی مونگا هم اللہ معاف کرو نن بیدیزا نیستیو وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي او دارنگی تاسو دا گمان ستاسو اغا گمانو چی تاسو گمان کرو پخپل رب باندے ارداکم نتبا اکڑی تاسو پسو گردی رئی تاسو من الخاسرین دا تاوانیانونا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ کدی صبرو کا صبر کئی دی پاس اور دی منزل لے اور زائد دی دے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ او کدی زان ملامت گنی کدی زان ملامت گنی فما هم من المعتبین نو اللہ وید دیا ملامتیا بمنظور نکڑیشی وقیدنا لهم قرناء وقیدنا لهم قرناء اول شبہ اغای ذکر کرا پینزم آیات کی دا دویم شبہ دا مشرکین دا اغای اعتراض اغای ذکر کی ذکر اول شبہ دارنگی اول شبہ ذکر کولا اول اعتراض مشرکین داو چی مستاپ خبر بانی نپویگو نو قرآن داغی جوابو که قل انما انا بشر مثلکم ستاسو خوندی باندائی ما دا دویم شبہ دا مشرکین وغا ذکر کئی ذکر اول شبہ ختم شوا او پاغی باندی دلائل اغیم ذکر کر دارنگی تخویبی دنیاویم ورکم دا عادیانو سمودیانو حالتم اللہ رب العزت داغی بیان اغاو مکم او تخویب اخروی ورک نو دا دویم شبہ شروع کی وقیدنا لهم قرناء او اللہ وقیدنا لهم قرناء مسلط کری دی مونگ پا دی باندی دی ملگری وقیدنا لهم قرناء او مسلط کری دی مونگ دی لرا پا دی باندی اغا ملگری دی ملگری شیطانان فزینو لهم ما بین ایدیم وقیدنا لهم قرناء او مقرر کری دی مونگ دی لرا دی اغا ملگری شیطانان ملگری دی شیطانان فزینو لهم ما بین ایدیم نو خیستا که دی شیطانانو اغی شیطانانو دی مشرکانو تا ما بین ایدیم آغا چی مخی دی ندی وما خلفهم آغا چی رستو دی ندی مشرکینو تا آغا ناکار آمال آغا خیستا کرو ناکار ملگری نزانو ساتا
وقیدنا لهم قرنا او الله وی دویمه شبه هغه ذکر کوي چې زه د شپې یریږم او بابا راځي او په ما باندې کټ اړوي نو الله رب العزت وی و شیطان نو بابا دارنګې بابا نو راغلی ولی نو راغلی دا شیطان راغلی او شیطان دوکه کړی او د ایمان نه پاتې کوي وقیدنا لهم قرنا او الله وی مقرر کړی دی مونږ دای لره شیطانان مقرر کړی دی مونږ دای لا ملګری دی شیطانان ذکر د شیطان ملګری شیطانینو وقیدنا لهم قرنا او الله وی مقرر کړی مونږ دای لره ملګری دی شیطانان فزینوا لهم ما بین ایدیهم نو خیستا ک دی شیطانانو دی مشرکانو ته هغه چې مخکې دی نه دي و ما خلفهم او هغه چې وروستو دی نه دي وحق علیهم القول فی امم او ثابت شپ دغی بایمانو باندې زما حکم او ثابت شپ دی باندې هغه حکم هغه وینا زما د عذاب ثابت شپ دی باندې زما حکم او وینا د عذاب زما فی امم پردالو کې قد خلت من قبل من الجن والانس تاکي تیر شوی دی په خوا د دینا من الجن والانس دا پیریانو او د بنیانو نا زما په حکم په دی باندې لګیدل لري هغه حکم داده چې الله رب العزت وی انهم كانوا خاسرین زما حکم په دی باندې لګیدل لري هغه حکم سو الله رب العزت وی تاکي تیر شوی دی مخې دینا د پیریانو او د بنیانو هغه حکم زما داو انهم كانوا خاسرین یقینا دی ودی تاوانیان